ملګری واوري د قرآن باره کې څه وایي واورئ ښه جواب وله ورکوم. الله تعالی د قرآن ذمواري تر قیامته پورې اخیستې ده چې د قرآن ذموار زه یم. الله تعالی وایي چې د دې تر قیامته پورې ذمواري زما ده، په دې کې به ټکی بدل نشي. نو اسلام خو محفوظه دی. اسلام ته څنګه خطر شوه چې اسلام ذمواري الله تعالی تر قیامته پورې اخیستې ده؟ دې خبرې ته ځوانان سوچ نه کوي. ټول عمر پښتانه په دې خبره باندې وغولول، جنګونه پې وکړل، مړي پې وکړل، دهشتګرد یې کړله چې اسلام د خطر ده. او د اسلام د قرآن ذمواري خو خدای اخیستې ده چې اسلام د قرآن به تر قیامته پورې زه ساتم. نو بیا اسلام ته د څه شي خطره ده؟ ورورو د ټول نه مخکې خو ته په دې ځان پوهېږه چې الله ذمواري د څه اخیستې دی؟ د قرآن د الفاظو اخیستې ده که نه د پوره دین اسلام یې اخیستې ده؟ په دې ځان پوه کړه. دا چې په کومو مقدسه یو قسم له حکم باندې تا رد کړ هغې ته وایي جهاد. نو د الله باندې ته چې دا کمې خبرې اترې کوې که نه، په قیامته پورې به یو جماعت موجود چې هغه به د الله دپاره حق باندې جنګېږي. دویمه دا خبره اتره تا دا ویري چې بس قرآن ذمواري الله اخیستی او د پوره دین اسلام محفوظ دی. نو د نبی علیه السلام په دور کې ول دین اسلام محفوظ نه و، نعوذ بالله. ولې بیا نبی علیه السلام په موجودګۍ کې 47 یا 54 درېکم 50 یا څلور د پاسه 50 جنګونه شوي دي، او په دې کې په 27 یعنې درېکم په 30 کې نبی علیه السلام په خپله به ذات خود جنګېدلی، یو د یو لیډر په طور باندې جنګېدلی، مخکې به یې سینه ایسته و جنګېدلی. 27 غزواتو کې نبی علیه صلات وسلام جنګېدلی، په یو جنګ کې 2 زغرې اچولي. نعوذ بالله د نبی علیه السلام دور کې خو بیا یاره دا خو نعوذ بالله دا خو ته په نبی علیه السلام هم اعتراض کې، دا خو ته په عمر صاحب باندې اعتراض کې، دا خو ته په خالد ابن ولید صاحب باندې اعتراض کې، دا خو ته ابوبکر صاحب باندې اعتراض کې. د الله باندې ته خو د الله د آیاتونو نه بیا ته انکار کې. او څومره آیاتونو کې د جهاد خبر راغلی، دا خو ته په دې ټول باندې کې ظالمه ساده ذهن دی خو دا څه دی؟ ته دې کم سیټ ته ځې؟ ته جو د خپل تعلیم نه ډېر متاثره شوي، ته دهریت سیټ ته زور کې، ته نوجوانان تباه او برباد کې. د الله بنده الله جل شانه قرآن کې چې فرمایي چې زه به د قرآن حفاظت کوم، دا د الفاظو حفاظت دی. په دې کې د چا هغه پلار هم څه نشي کولی، تبدیلي نشي کولی. دا جهاد چې ته کم وې که نه، دا به د قیامته پورې جاري. دویمه دا خبره ته چې په دې کم ملکونو کې ته اوسې، اکو ته په هر ملک کې زه دا کله نه کله ویډیو راشي داسې ما ستا ډېر قدر کوو، ستا خو ته خو د الله باندې ته خو زهر ولې زهر په ژبه کې زهر، ته خو ډېر جوور انسان یې په دې اعتبار سره چې دا نوجوانان ته تباه او برباد کې. ته چې په دې کم ملک کې اوسېږي ملکونو کې که نه، دغه وایي مونږ امن دی او پلان دی ډینګ دی خوا دی خوا. د دوی نه چې کوم فسادات خورېږي په دنیا کې په یو ملک نه نه خورېږي. ښه دا یاد ساته. د فلسطین ماشومانانو ته وګوره، د لیبیا ماشومانانو ته وګوره، د نور د څومره ملکونو د عراق ماشومانانو ته وګوره، په پیمپرو کې د مور په غېږ کې ټوکلې ټوکلې کړي نه دي یو قسم له. دغې ته ته امن وې، په خپل کور کې به زه امن یم او ګاونډي به زما نه په ضرر کي، دا ته امن دی؟ امن هغې ته و چې څنګه په خپل کور کې ته امن راولي، په خپل ملک کې داسې به د بل ملک او د بل کور هم خیال ساتي. ته چې په دې کم ملک کې که نه، نو دغه څه دي دغه په خپل ملک کې امن راولي، خو د بل د ملک او د بل د بچوړو خاطر نه کوي. نو د الله بنده دومره مضبوط دومره خطرناک اعتراض دې کړی دی په قرآن که نه، د قرآن د الفاظو نه ته انکار کې. نعوذ بالله د نبی اسلام په دور کې به جبرئیل علیه السلام موجود و، هر وخت کې به اوسه موجود و. 24,000 پیرې نبی علیه السلام او جبرئیل السلام ملاقات کړی. په دغه دور کې نبی علیه السلام جهاد کوي. نعوذ بالله دا نبی اسلام د ځان نبی لګیا دی. نعوذ بالله نبی اسلام به د ځان نه د جنګونو خبرې کولی. او دا زما پلار نه دی احساس کړی دا دین اسلامو، دا موجوده دور علماو نه دی احساس کړی. دا الله 1400 کاله مخکې فرمایلی دي چې جهاد به د قیامته پورې. نو برای مهرباني ته کو هر قسمه محنت کې دا خبرې مه چېړه، میدان ته مه راځه، داسې کو بیا راځي بیا الله یې وراشه بیا به خبرې وکړو انشاءالله. صحیح ده؟ الله دې خوشحاله کړه.